الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. مسله د اختلاف المطالع چې اختلاف د مطالع لا په رؤیت د حلال کې او د میاش کې اعتبار شته که نشته، چونکې دا مسله اختلافي ده. بعض اهل علم هغې وایي چې نه، دې له اعتبار نشته، بعضې وایي چې شته دی. یو ملک کې مسلمانان میاشت وویني نو نورو ملکونو باندې روژه اختر شته دی یا نشته، یا به هر یو بلد ځان ځان له رؤیت کوي. نو دې خبره کې اختلاف شته دی، خو د دلیل په اعتبار سره مونږ ته دا راجح ښکاري چې اختلاف د مطالعو له اعتبار نشته. د هر چا خپل اجتهاد دی او خپل استدلال دی، خو مونږ ته دا راجح ښکاري. یو خدا دی چې الله پاک په خپل کتاب کې وی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. الله فرمایي بس څوک چې حاضر شي میاشت د رمضان ته په ثبوت سره ناغه د خامخا روژه ونیسي. یو سړی عاقل بالغ دی، روغ دی، او میاشت د رمضان ثابته شوه په شهادت سره، یا دارنګې وریځ وه اسمان کې خړه وه، د شعبان ورځې پوره شوې، رمضان داخل شو، نو فلیصمه، بس روژه دې ونیسي. عام مفسرین د دې آیت لاندې وګوره، لکه روح المانی تفسیر بحر محیط دویم جلد کې وی، حافظ عمادالدین ابن کثیر اول جلد کې، قرطبی دویم جلد کې، ابن عتیم دلته وی د دې آیت د لاندې چې دا آیات کریمه کې دې کې الله پاک حکم عام بیان کړی دی او امر دی د وجوب د روژې دپاره په شهود دا سره د نفس سره او په دخول د رمضان سره په انسان باندې چې تا ته شهادت ملو شي، چې د هر ځای نه ملو شي. مسلمانان به هغه شهادت له اعتبار ورکوي په ټوله دنیا کې د وجې د عموم د دې آیت نه، او دا عموم د دې آیت د ظاهر نه ټولو علماو دا اخیستی دی. امام نووي په شرح د مسلم کې وایي هغه حدیث د لاندې صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، چې مراد د حدیث د رؤیت نه لیدل د بعضې مسلمانانو دي. هر واحد نه دی چې هر سړی به رؤیت کوي، دا خو محال او ناممکن ده چې د هر چا رؤیت په لازمي، بلکې کافي ده چې دوه عادلان مسلمانان یا یو عادل میاشت وویني، دا د ټولو مسلمانانو دپاره کافي ده هغه شهادت ورکړي. په دې حدیث کې دا نه دی ویلی چې دا یو بلد پورې خاص دی، دون البلد، دا د یو ملک رؤیت د هغې دپاره دی، د بل دپاره نه دی، د بل بلد دا پکې نشته دی. همدغه رنګې ملا لقاري په مرقات څلورم جلد کې وایي چې حکم د نبی صلی الله علیه وسلم په خبر د اعرابي او قافلو والو باندې دلیل د عموم دی، دلیل د عموم دی. امام مالک رحمت الله علیه تفسیر قرطبی دویم جلد صفحه 198 کې د امام مالک صاحب قول نقل کړي چې کوفه کې میاشت ولیدی شي او مدینې ته خبر راورسیږي، یا په یمن کې میاشت ولیدی شي او مدینې ته خبر راورسیږي، یا کوفه کې میاشت ولیدی شي یمن ته خبر ورسیږي، نو روژه پې لازم ده، او کوچا ونه نیوله نو قضا پې لازم ده. دغه رنګې مغني کې ابن قدامه په باب د صوم کې هغه وی اذا رأى الحلال اهل بلد لزم جميع البلاد الصوم، چې یو بلد والا میاشت وویني نو په ټولو بلاد اسلامیو باندې روژه لازم ده. همدغه خبره شامیم کړې ده، بحر رایق کې ابن نجیم حنفي کړې ده، فتح القدیر والا هم کړی ده چې انه لا عبرة باختلاف المطالع، اعتبار نشته دی اختلاف د مطالع لره، بس کوم ځای کې چې رؤیت د حلال په یو بلد کې ثابت شو نو نورو بلادو باندې لازم شو چې هغې به روژه نیسي، د وجې د عموم د دې خطاب نه چې صوموا لرؤیته، تاسو روژه ونیسئ په لیدو د میاشت او افطار وکړئ په لیدو د میاشت. جمهور اهل علم دې طرف ته تللي دي، احناف
امام ابو حنیفه، امام مالک او مشهور قول د امام احمد صاحب چې دا خطاب عام دی ټول مسلمانانو ته. دارنګه دا حدیث چې کوم بخاری مسلم کې راغلی دی متفقون علیه روایت ته صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، تاسو روزو نیسئ په لیدو د میاشت او افطارو کې په لیدو د میاشت. ګوره دی لرؤيته کې دا لام د تعلیل او اجلیه مطلق د پاره دی، دا هم دلیل د عموم دی، اکثر دا دلیل د عموم راځي. نو ظاهر نص د حدیث دا دی چې کله علت موجود شي او په کم ځای کې موجود شي نو معلول به لازمیږي. نو چې د دنیا په کم بلد کې میاشت د رمضان ولید، علت د وجوب د رمضان ثابت شو، نو روزه فرض شو په خبر د مخبر سره یا په شهادت د شاهد سره په ټولو مسلمانانو باندې. لکه څنګه چې علت د زکات موجود شي نو زکات فرض شي، ځکه حکم د فرضیت عام دی د ټولې دنیا د مسلمانانو د پاره. دغه حکم د حج د ټولې دنیا د پاره دی په دخول د وخت په موسم د حج سره دا لازمیږي. دې کې د هر بلد د پاره شرط نشته، دغه رنګې د عرفه ورځ چې ده د هر بلد د پاره بیل ورځ او بیل تاریخ نشته. نو لہذا دې کې دې له اعتبار دی او علماء په دې باندې تصریحات دي. امام ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه وایي چې دا خطاب عام دی، مجموعه الفتاوی کې 14 جلد کې وایي، صفحه 3 کې وایي، او بیا دا حدیث هم ذکر کوي چې کوم ابو داود راوړی دی او ترمذی راوړی دی، صومکم یوم تصومون، ستاسو روزه به په هغه ورځ په کوم ورځ باندې چې تاسو روزه نیسئ مسلمانانو، او ستاسو اختر به په هغه ورځ چې په کوم ورځ مسلمانان اختر کوي، او ستاسو قربانی او غټ اختر به په هغه ورځ چې په کوم ورځ باندې مسلمانان قربانی کوي. یعنی ستاسو روزه به هغه چې د مسلمانانو د ټولو روزه وي، او اختر د مسلمانانو به هغه چې د مسلمانانو اختري. دې کې دا خبره ذکر شو. دغه رنګه حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله فتح الباری سلورم جل سپیوسل سلور 50 کې وایي د دې حدیث دلان دی صوموا لرؤيته دلان دی وی په حدیث د رؤیت سره په لزوم د روزه په لیدلو د یو بلد د بل بلد د پاره دینه دا ثابتېږي. او څوک چې داسې نه وي او دا خبره کوي چې حتی تروح حدیث کې راغلی دی، دا دلیل د خصوص ګرځي چې تاسو یې ووینئ دا میاشت په خپله باندې، نو وی هغه وایي حافظ ابن حجر اسقلاني رحمت الله علیه چې د دې ځای نه بعضې خلک وایي چې یو ملک د پاره لازم نه دي چې د بل ملک او د بل بلد په رؤیت باندې روزه ونیسي. نو حافظ ابن حجر وایي چې دا استدلال او قول د ظاهر نه اړول شوی دی، دې کې قلب دی او دا بعید دی، ځکه چې دا دلیل د رؤیت د هر واحد د پاره لازمیږي او دا محال او ناممکن ده. چې یو سړی دا وایي نو دا خو بیا د هر سړی مکلف دی په دې باندې. دارنګې مولا قاری مرقات کې هم دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته به کله یو عربي باندې چې راغی قافلو والا برالل، نو هغه به د هغې رؤیت له به اعتبار ورکو. دا دلیل د عموم دی که نه؟ قافلې والا به چې د هر ځای نه رالل هغوی به خبر ورکو، نو نبي صلی الله علیه وسلم به هغه منله، هغې له به اعتبار ورکو. نو لهذا جمهور اهل علم هغې دې ته تللي دي، او دا ظاهر نصوص دي د قرآن او حدیث په دې باندې. هر چې حدیث د قریب د مسلم دی چې ابن عباس ته هغه خبر ورکو د شام والو د رؤیت د معاویه او د هغه د ملګرو، نو بیا ابن عباس د هغې رؤیت له اعتبار ورنکو. نو ګوره یو خو هغې کې دا دی چې هغې میاشت لیدلې ده د روژې په اول کې، او قریب د روژې په اول کې په شام کې دی، او بیا راغلی د مدینې ته د روژې په آخر کې. نو دې کې خو هغه حساب او عدد له اعتبار دی. دی ابن عباس چې
اعتبار ورکړی نو حساب او عدد له ورکړی دی ځکه دلته کې خو بیا دوباره رؤیت نه دی کنه دی خو په خپل رؤیت باندې روژه نیولې ده نو اوس خو دوباره قریب دا نه وایي چې د اختر میاشت دی لیدلې ده داسې نه وایي بل دا دی چې دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما خپل اجتهاد دی هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې موږ ته رسول الله امر کړی دی نو کوم امر دی عمده امر دی چې صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته دا خو دلیل د عموم دی دینه خدا معلومیږي چې د ټولو د پاره دا رؤیت کافی دی او دې کې لکه عام محدثین او مفسرین دا په عموم باندې حمل کوي نو ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا اجتهاد دی خدا اجتهاد د ظاهر نه خلاف دی دا د ابن عباس خپل اجتهاد دی خپل رائے ده د نص نه یو استدلال کړی دی او ظاهر دار چې مجتهد په اجتهاد کې خطا کیږي مو حق تم رسیږي نو لہذا د دین علاوه چې څوک اختلاف د مطالع له اعتبار نه ورکوي اعتبار ورکوي نو هغې سره د حدیث د قریب نه علاوه بل روایت او بل دلیل نشته همدا دی او دې کې ظاهر کې ډېر تاویلات دي یعنی دا د دې کې ډېرې خبرې دي د حدیث د ابن عباس کې بل دا دی چې کم خلک دا وایي چېرې دې له اعتبار شته دی نو دې د یو نص په دې باندې وښیي چې څومره اندازه کې دې له اعتبار شته په دې باندې صریح نص ته وښیي چې لکه مثال په طور سره دلته کې پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې خلک اعتبار کوي په رؤیت د کراچۍ باندې نو دې مینس کې خو ډېر مسافت دی دې مینس کې خو ډېر مسافت دی دې خوا د افغانستان په رؤیت باندې اعتبار نه کوي چې هغه ورته د هغې په نسبت سره نږدې دی نو دې دپاره بیا هم یو نص پکار دی یو نص پکار دی چې څوک وایي چې را دې اختلاف د مطالعو له اعتبار شته دی دې له اعتبار شته نو بیا په دې باندې یو صریح نص پکار دی چې څومره اندازه کې اعتبار شته او حالانکې په دې باندې نصوص نشته دی نو لہذا راجح دا دی چې او بیا خاص کر زمونږ د سعودي په مابین کې دومره دغه نشته فرق نشته دی د ګنټو فرق دی چې مونږ د هغې رؤیت له اعتبار ورکو په دې کې ځکه فرق دومره نشته دی نو د ظاهر نصوصو نه مونږ ته دا خبره راجحه ښکاري والله اعلم علمه وعلمه اتم